دا چې نن سبا زمونږ ستاسې ودونه چې دي هغې کې دا ولیمې عموما چې مونږ تاسې وګورو نو نن سبا خلکو شادي حالو ته یوړې په شادي حالو کې قباحت نشته خو ګوره دا یاد ساتئ توجه مشته دی جواب رانغی دلته یو خبره درته کومه بعضې کارونه داسې وي هر یو شی چې دی د ذات په لحاظ باندې حسن هم لري او قبح هم لري قباحت هم لري دې ته لږه توجه زیاته غواړم هر یو شي کې د ذات په لحاظ باندې حسن هم شته قباحت هم شته بعضې کارونه داسې وي چې هغې کې د ذات په لحاظ قباحت نه وي خو قباحت ورته د غیر د وجې نه راځي بعضې کارونه داسې وي چې هغې کې د ذات په لحاظ باندې هم قباحت وي د غیر نه ورته راځي او بعضې داسې وي چې هغې کې د ذات په لحاظ حسن وي بعضې کې د ذات په لحاظ حسن نه وي د غیر په لحاظ ورته حسن راځي تاسو له زه یو مثال در کومه شریعت مطهره کې علماء کرام یو مسئله بیانوي مسئله دا بیانوي چې یاره په میز باندې یو انسان ځان ته طعام کیني دی په کرسۍ کیني په میز باندې کرسۍ باندې ناسته کول او روټۍ خوړل دا څنګه دي دې خبرې ته لږه توجه ډېره غواړم د میز او د کرسۍ طعام خوړل دا څنګه دي شرعاً نو فقها لیکي دا مکروه دي په دې کې ګناه ده اوس میز پاک میز دی پاک طعام حلال به پروت دی په پاکه کرسۍ ورته کېناستې ته دا بغیر د عذر نه خوري نو دا فقها ورته مکروه وایي ولې دا ګناه پکې ولې ده یو سړی په ځمکه ناست دی پاک طعام خوري بل راغو ماغه طعام ځان ته په میزو کېښو په کرسۍ کېناستو دی کې څه قباحت دی فقها لیکي دا قبیح لغیره ده ولې وایي د دې وجه دا ده چې میز هم پاک دی کرسۍ هم پاکه ده طعام دې هم پاک دی خو په دې میز او کرسۍ کې ناستي کې په دې کې چې مشابهت د چا سره دی د مترفینو منعمینو جبابره او د ناشکرو مالدارو خلکو سره هغه خلک چې عموما د خدای نه باغیان دي د هغه خلکو سره مشابهت دی په دغه طعام کې د میز او د کرسۍ د دې وجې نه په دې کې قباحت پیدا شو په دې کې مکروه کراهت پیدا شو په دې کې بدوالی راغی دا قبیح لغیره دی اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته په میز باندې په کرسۍ روټۍ خوراک نه دی کړی نو چاته چې عذر نه وي باید چې دې دغه خلکو مشابهت اختیار نه کړي مونږ مسلمانان یو مونږ د دین د اسلام د عاجزۍ درس راکړی مونږ د دین د اسلام د عاجزۍ او د انکسارۍ د تواضع درس راکړی دی مونږ مسلمانان به فخر نه کوو کبر به نه کوو لویانې به نه کوو مونږ د دین د اسلام دغه تعلیمات راکوي اوس یو سړی په میز او په کرسۍ خوراک کوي نو دا شرعاً خلاف دی د شرع نه خلاف دی مکروه عمل دی ولې په دې کې مشابهت د بدو خلکو سره راغی نن سبا خلک شادي حالو ته روان دي عموما په هغې کې په کرسۍ او په میز ناستې وي چې عذر دې نه وي مزه خپلوۍ ته دې نقصان نه رسېږي مه ورځوله مونږ حتی الوس نه ځو اکثریت مونږ تر کړي دي خو چې پوهېږو دلته خپلوۍ ته نقصان رسېږي دلته دین ته نقصان عقیدې ته نقصان رسېږي که لاړ نه شو دا خلک بد عقیده ګرځېږي یا دا خپلوان په مونږ باندې بدګمانیانې کوي بیا خپلوي سستېږي د دغه عذر په وجه باندې لاړ شو ګینې یقین بالله که دومره زړه زمونږ کېږي چې مونږ د چا شادي حال ته لاړ شو او مونږ د چا په میزونو په کرسو باندې کینو حتی الوس مونږ تر کړي دي او چې بیا لاړ شو نو پکې نغمې لګېدلې سرودونو غانې قسم دې څو کرته مونږ هغه طعامونه په اغزي باندې پرېښودلي دي خدای په دې خبره شاهد دی مونږ هغه طعام ته ګوتې نه دي وړي ټچ کړی مو نه دی چې هلته سرود وي هلته غانې وي هلته میوزیک یې لګېدلي وي هلته نور خلاف شرع امور کېږي نو مونږ د خپلوانو ورو ساتو یا د یار دوست هلته چې عقیده خرابه نه شي هلته لاړ شو حاضري ولګو او په ځان یې پوه نه کړو غلی ته نه واپس راوتیم دې ځینې ډېر لرې لرې پورې تللي یو خو بدوله او چې هلته مو کتلي خلاف شرع امور په غزي مو ورته پرېښودلي دي مونږ ویل ته خفه خې و چې الله تعالی ناراضه نه شي د الله تبارک وتعالی د قهر او غضب او د ګناه سره سړی مخ نه شي غرض د خبرې مې دلته دا دی رونو واده لږ اسان کوي نن سبا خلک شادي حالو ته لاړه په شادي حالو کې په دې چتونو باندې پردې لګېدلي په دیوالونو ته پردې راځوړندې کړي په چیر او په ټیبل باندې میز او کرسۍ باندې راته پردې او دسترخوانونه خواره کړي وي او چې په دغه شادي حالو کې زما او ستا پښتني کمې خویندې میندې ګرځېږي په ایمان ووایه سرتور او تنګې جامې او آستین او کلو غاړې او اوږدې کورابې داسې وي که داسې نه وي په ایمان ووایه مونږ ته خو شریعت دا وایي چې زنانه پټه که په زنانه دې پرده کوه مونږ د زنانه په ځای باندې په دیوالونو باندې پردې کوو دیوال ته مو پردې راځوړندې کړي چت باندې مو پردې ولګولې په کرسۍ مو پردې واچولې په میز باندې مو پردې واچولې خو دغه شادي حال ته چې مونږ کمې زنانه بوتلې امو بې حجاب او بې پردې بوتللې هغې ته بیا د ودونو د اوټلو خلک الکان راځي
او زما استا مور بی بیتا زما استا خور بی بیتا زما استا خزتا زما استا لور بی بیتا اغي طعامونه اگدي داغي نه ستر ماتيږي په دې کې ویډیوګانې کیږي دا د اسلام کلچر دی دا د اسلام او د مسلمان معاشره ده موږ په کوم مخ باندې خدای له ورزو رسول له ورزو د خپل ودونه د آسان کوي او د خپل ودونه د شریعت مطابق وګرځوي لکه د الله نه ویریږي ان قریب هغه ورځ لري نه ده چې ورځ به تم د الله په حضور کې ودرېږي زبم ودرېږم تا نه بم د زری زری تپوس کیږي لمانه بم تپوس کیږي کنن سبا موږ د دغه بيدینه خلکو سره چې په ودونو کې د شریعت نه خلاف کارونه او رواجونه کوي او په مسنونه طریقې باندې واده نه کوي او په ودونو کې دمامې کوي په ودونو کې اجراګان راولي او جنکې ډمانې پکې راولي د اخر زماني علامه دادا په ودونو کې بیا د شپې پروګرامونه او میوزیک کوي دغه خلکو سره مونږ تاسو بایکاټ وکړو دغه خلکو د دعوتونو او د پروګرامونو مونږ تاسو لاس واغسته دا غي سره مونږ تاسو سختۍ شروع کی قسم دې دغه خلک په خپل باندې مجبور شي دي خبره ته چې دی به د دین نارواونه دغه حرامونه او دغه بدعات او رسوماتونه او دغه عباسيات او فضل کارونه او دغه ناشکرونه او دغه اسرافونه به خود به خود راوګرځيږي او کچرته مونږ تاسو لګ د غیرت قدم پورته حدیث